یو کس وایي چې مونږ د منډایي نه 2 غوان واغشتل، په هغې کې مونږه 9 کسان شریکو او اوس مو پکې 8 کسان شریک. اوس مونږه د دې 2 غوانو غوښه څنګه تقسیم وکړو؟ نو یو خو دا چې 2 غوانو کې 9 کسان شریک کېږي، نو چې د هر یو کس برخه د 9مې برخې نه کمه نه زیاتې، یا 9مه برخه وي کم از کم. او بیا دا چې 2 غوانو کې شریک نه، نو یو غویم 9 برخو کې به تقسیموي او بله به ځان ته بیا 9 برخو کې تقسیموي، ځکه چې غوښه کې فرق وي، نو ګډوډوي یې ما دواړه جدا جدا تقسیم کوي په 9 برخو. یو کس وایي چې مونږه پېشمنۍ په 4 بجې باندې وکړو، آیا دا روژه مونږ نیوی شو؟ نن سبا چې پېشمنۍ په 4 بجې وکړي نو روژه نه کېږي، ځکه چې تقریبا 3:28 باندې یا 3:27 باندې اذان ویلی کېږي، 20 منټه د پاسه په 3 بجې، او 4 بجې خو ډېر ناوخت دی. یو کس وایي چې ما نن د عرفې په نیت سره روژه نیولې ده، آیا سبا زه روژه نیوی شم او که نه؟ نو د عرفې ورځ دلته سبا ده، یعنی 9 ذوالحجه، 9 د ذوالحجې سبا دی، ځکه چې اختر زمونږه د اتوار په ورځ دی، سبا روژه نیوی شي. چا تپوس کړی دی چې اکثر خلک وایي چې مونږ به د لوی اختر په ورځ باندې روژه نیسو او بیا د قربانۍ وخته پورې، او چې کله قرباني وشي د قربانۍ په غوښه و بیا روژه ماتو. دا وینا څنګه ده؟ د دې روژې څه حقیقت دی؟ نو دا روژه نشته. د اختر په ورځ باندې روژه نیول حرام دي، د اختر په ورځ باندې روژه نیول حرام دي. البته دا مسله داسې ده چې مستحب دا ده چې سړی د لوی اختر په ورځ باندې ړومبی شي چې خوري، نو هغه د قربانۍ غوښه وي. مستحب دا ده چې د اختر په ورځ ړومبی شي چې ستا خېټې ته لاړ شي، نو هغه د قربانۍ غوښه ده. یعنې ته چای هم څښلی شي، روټۍ هم خوړی شي، او بل یو شی هم خوړی شي، اوبه هم څښلی شي، لیکن هغه څیزونه نه خورې څکې، انتظار کې چې قرباني وشوه نو زه به د هغې غوښه وخورم، نو دې ته به روژه نه وی. دا روژه نه ده، ځکه چې د اختر په ورځ روژه نیول حرام دي. د دې مسلې نوم دا دی چې د اختر په ورځ ړومبی شی خوړل د مستحب هغه دا دی چې د قربانۍ غوښه وخوري. دا د خواصو خلکو کار دی. بعضې عوام هغوی د مونځ اهتمام نه کوي، لیکن په دې باندې داسې عمل کوي لکه څنګه چې په فرضو کوي، داسې کول نه دي پکار. دا د هغه چا کار دی چې هغه په ځان باندې سخته تېرولی شي، نو چې تر قربانۍ پورې دی خوراک څښاک نه کوي، انتظار کولی شي. یو کس وایي چې نن سبا په څاروو کې دا بیماري خوره شوې ده په غواو کې، نو چې دا بیماري ښه شي نو په ده باندې قرباني کېږي او قرباني به کېږي چې ښه شو. یو کس وایي چې مونږه په حج کې قرباني کړي و، حج ته تللي وو، لیکن مونږه د اختر قرباني دلته پاکستان کې زما بچو نه وه کړي، حالانکه په مونږ قرباني واجب وه. نو مونږ څه کوو؟ د اختر په ورځ باندې قرباني وکړه، یا هغه پیسې چې د اختر ورځ تېره شي نو بیا هغه صدقه کا. یو کس تپوس کړی چې په کور کې لږې پیسې نغدي چې سړی ځان سره ایثار کړي چې په وخت د ضرورت په کار راشي، نو شرعي لحاظ سره داسې کول څنګه دي؟ دا جایز دي، دا جایز دي، او د دې اجازه شته دی چې کله د دې حق ادا کوې، که په دې کې زکات فرض و زکات یې ورکې، قرباني پکې واجب و قرباني یې ورکې، او بیا ځان سره پیسې کېدي چې دا مې په وخت د ضرورت په کار راشي، دا جایز دی.
یو کس وایي که یو چا د مخکې نه 100 روپۍ قرباني څاروي دپاره راټولې کړې وي او نیت یې دا وي چې دا به قربانۍ کې لګي او هغه ټولې ونه لګي 100 روپۍ باقي پاتې شي هغه په خپل استعمال کې راوستی شي او که نه نو 3 صورته دي. یو دا چې دا روپۍ چې ده راټولې کړي دي دا د مختلفو کسانو نه یې راټولې کړي. مثلا په یو کس باندې 25 زره روپۍ راتلې او د قربانۍ څاروی چې وشو نو په هغې کې د هر یو کس په برخه کې 3 زره روپۍ پاتې شو. نو چې دا شریکه قرباني وه نو دې سړي ته پکار دی چې چا سره دا پیسې پاتې شوي دي چې دی هغه ټولو افرادو ته هغه پیسې واپس کړي چې په هغې کې د یو روپۍ فرق هم رانه شي ټولو ته برابر حصه لاړی شي. ګنې دا حرامې دي خطرناکه خبره. دویم دا ده چې ستا د دې مسئلې مراد کدای چې یو سړی دی هغه قرباني کوي او هغه مخکې نه پیسې جمع کړې وي چې زه په دې پیسو قرباني کوم. نو بیا که چېرې دا سړی مالداره وي او د چې کومې قربانۍ ته پیسې بیلې کړې وي هغه څاروی د هغې نه په کمو باندې وشو نو څاروی د قرباني کو د باقي پیسې د فقیر ته ورکړي. او دریم صورت دا دی چې دا غریب سړی و پیسې جمع کړې وي چې زه به قرباني کوم او بیا چې څاروی واغشتو نو هغه پیسې سیوا شوې نو دا غریب سړی د باقي پیسې په استعمال کې راوستی شي. یو کس وایي چې د قربانۍ طاقت یې شته د یو کس لیکن په ړومبۍ ورځ باندې د قربانۍ څاروی ګوري چې ارزان راته میلاو شي نو داسې کول ټیک دی او که نه که د ړومبۍ ورځې نه مراد ستا وي چې د مخکې نه د وړاندې نه ګوري نو داسې هم ټیک دی. د قربانۍ څاروی چې څومره ډېر وخت مخکې وساتې نو دا ډېره ښه ده چې د هغې سره مینه پیدا شي او د الله دپاره یې بیا قرباني کړي. او که د ړومبۍ ورځې نه مراد ستا د اختر ړومبۍ ورځې چې په هغه ورځ باندې یې اخلي نو داسې کول هم ټیک دی. کړکۍ خلاصې کوي خوب جوړوي. یو کس تپوس کړی چې قربانۍ د چیلي بهتر ده او که د ګډ بهتر ده. دواړه جایز دي. غوا میخه او اوخه ګډه او چیله بیزه دا ټول قرباني کو د دې نه علاوه نشي کېږي. او اس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرباني کړي ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د ګډ قرباني کوله او حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه السلام به 2 ګډانه لالول مدینه منوره کې او داسې ګډانې حلال کړل. صحابي وایي بکبشین املحین موجوعین 2 ګډانو کرور ګډان او برګو سپین برګ تورې ټاکۍ وي پکې او موجوعین هغه دواړه ګډان ټکېدلي ګډانو خسي نو داسې ګډان رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني کړل یو د خپل طرف نه یو د امت د طرف نه د ټولو قرباني جایز ده. یو کس تپوس کړی دی چې نوکونه پرې کول او د بدن نور ویښته اغشتل او نه اغشتل په دې ورځو کې د دې څه حکم دی چې کوم کس قرباني کوي نو د هغه دپاره دا ویښته او دا نوکونه نه اغشتل دا مستحب دي. مستحب هغې ته وایي چې بهتره خبره ده واجب او فرض نه دي. بعضې خلک په دې باندې نن سبا داسې اهتمام کوي چې دا مسله یې اورېدلي ده لکه چې بالکل کټکول جایز نه دي. دا خطا ده. کټکول جایز دي. خصوصا علما وایي چې کله د ویښته ډېر لوی شول لکه د بریتو ویښته دې په دې شونډو راښکته شول او د ترخونو ویښته دې ډېر لوی شوي دي او نوکونه دې د لاسو ډېر لوی شوي دي نو دا پرې کول واجب دي او نه پرې کول مستحب دي. نو په واجب باندې عمل وکړه پرې کړه دومره زور پې اچول نه دي پکار. یو کس تپوس کړی دی چې جی پی فنډ باندې چې سالانه سرکاري ملازم ته کوم رقم ملاویږي دا جایز دی که ناجایز؟ ما د مفتیانو صاحبانو نه اورېدلي دي چې دا جایز دی. بل تپوس یې کړی دی چې د چا خپل پیر یا مرشد ژوندی وي او هغه د بل پیر سره بیعت کوي دا جایز ده او که نه؟ شرعاً جایز ده لیکن که چېرې هغه پیر عقیده یې سمه وه اعمال یې سم
نو بیا د بل پیر سره بیا تعلق کله کله د سړي په اصلاح کې مخیل شي. یو کس تپوس کړی دی دغه مسله د نوکونو تپوس هم کړی، هغه خو بیان شوه. بل سوال یې کړی دی چې د شونډې نه لاندې او د اطرافو نه ویښته غشتل کمول لا څنګه وي؟ د شونډې نه لاندې دا وړه ګیره چې ورته وایي دا ویښته بالکل پرې کول دا ټیک نه دي، دا د ګیرې حصه ده. البته که ډېر لوی وي نو کمولی شي، او د اطرافو نه ویښته غشتل دومره چې د موټي نه زیات وي جایز دی. یو کس تپوس کړی دی چې بعضې خلکو تکبیرات تشریق د نن نه شروع کړي دي. نو تکبیرات تشریق د نن نه دي، سبا د سحر مونځ نه به شروع کېږي انشاءالله. ړومبې به تکبیرونه تاسو سبا چې د سحر مونځ وشي هغې پسې به وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او بیا پنځمې ورځې پورې مازدیګر پورې مازدیګر مونځ سره به ویلی کېږي د ماښام هغې سره نه. دا کوم چې وایي چې نن به شروع کېږي او که سبا یاره نن شروع کول غواړي دا سړی شکی دی، او د شکی سړي د شک د وجې نه ټول عبادات شیطان ګډوډوي، دا یاد ساتئ. یو کس وایي که چېرې یو ګډوری د شپږو میاشتو وي او ساتنه یې ښه شوي وي د یو کال د ګډوري په شان ښکاري، نو آیا په ده قرباني کېږي که نه؟ چې د شپږو میاشتو یا د هغې نه زیات وي، د شپږو میاشتو پوره او د هغې نه زیات وي ګډوری ګډ او د کال عمره ښکاري، بیا پې قرباني کېږي. که چېرې دا د شپږو میاشتو نه کم و یو ورځ هم بیا پې نه کېږي، او که دی په رنګ روغن کې او په څېره کې په بدن کې د کال د ګډ نه کم ښکارېدو څرګنده پته یې لګېده بیا هم پې قرباني نه کېږي. او که دا د ګډوري نه علاوه چیلی و نو بیا هم پې قرباني نه کېږي. دا مسله صرف ګډوري سره ده. یو کس وایي چې قربانۍ ته قرباني ولې وایي؟ دا قربان نه ده، د عربۍ چې لفظ دی، او دا د تقرب نه د مطلب دا دی چې قرباني سړی وکړي نو دی پې الله ته نږدې کېږي، او بل د خپل ځان د قربانۍ په بدل کې ده. ابراهیم علیه السلام خپل بچه اسماعیل علیه السلام قرباني کولو، الله جل شانو د هغې په ځای باندې ګډ راواستولو، هغه حلال شو. نو دا الله په لار کې د خپل ځان قرباني ورکولو په ځای باندې دا قرباني راغلي ده. او قربان اصل کې د تقرب نه دی، تقرب خدای ته نزدېکت، یعنی کوم عمل چې په هغې باندې ته الله ته نږدې کېږي په دغه ورځو کې هغه قرباني ده. یو کس تپوس کړی چې دنیا ته دنیا ولې وایي؟ نو زه څه خبر یم، دا به تپوس کول غواړي چې دا دنیا نوم بې چا ایښی. قرآن پاک هم دنیا راځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم دنیا راځي. البته دو وجې د دې ذکر شوي. یو دا ده چې دنیا د دنو ونه ده، او دنو ویلی کېږي قرب ته نزدېکت ته، او دنیا د آخرت په مقابله کې نږدې ده، نو ځکه دې ته دنیا وایي. او آخرت ته آخرت وایي، هغه رسته دی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. تاسو هغه نږدې ته چې کومه تاسو سره نږدې ده دنیا هغې ته ترجیح ورکوئ، او آخرت زیات بهتر دی. دویمه وجه دا ده چې دا د دني نه ده، او دني خسیس او حقیر او سپک شیز ته ویلی کېږي، او دنیا د آخرت په مقابله کې ذلیل او سپک شی او کم قیمته شی دی، نو ځکه ورته دنیا وایي. یو کس تپوس کړی چې د میت مړي دپاره 3 ورځې د دعا دپاره مختص شوي، دا مروجه طریقه په قرون ثلاثه کې وه او که نه وه؟ نو 3 ورځې د میت د دعا دپاره مختص کول دا تعزیت دی. 3 ورځې تعزیت د مړي کولی شي. دا د احادیثو نه او د کتابونو نه معلومیږي. 3 ورځې تعزیت د 3 ورځو نه علاوه نه. او تعزیت دې ته ویلی کېږي چې د مړي عزیز رشته دار چې څوک ورته ډېر نږدې دی هغه سره کښېنئ، هغه سره ښې خبرې وکړي. مړي دپاره دعا چې دلته کې کېږي د هغې وجه دا ده چې هر چاته نرمې او پستې او د تسلۍ خبرې نه ورځي چې د مړي د وارث سره یې وکړي. هغه ډېر خفه دی. دا چې ته په زرو کې یو کس وي
نو بیا کم از کم چې دعا ورته وکړي او دې مړي څخه لاړ شي نو دا هم ښه خبره ده. یو کس تپوس کړی چې وفات نه پس مروجه ختم د قرآن پاک شرکت کول څنګه دي؟ حالانکه تر 40 ورځې پورې هر جمعرات دا ختم لازمن کیږي. نو ختم لازمن نشته دی، البته ایصال ثواب شته. هر زیارت ختم کول او لزومن ختم کول، روزانه ختم کول لا نشته، او ایصال ثواب شته که یو سړی ختم وکي او د هغې ثواب مړي ته وګوري. یو کس تپوس کړی چې په موبایل کې قرآن پاک اچول څنګه دي، جایز دي او که نه؟ نو موبایل کې قرآن پاک اچول جایز دي، لیکن دغه موبایل چې ته په هغې کې قرآن پاک واچې، قرآن پاک په سکرین باندې راولې، د هغې تلاوت کې، او بیا دغه موبایل ته ګنده هم استعمالې، په هغې کې تصاویر هم دي، نو دا ټیک نه ده، دا مکروه ده، خلاف اولا ده. چې کله ته موبایل سم استعمالې، د هغې استعمال درست کې، نو بیا بې شوبې په دې کې قرآن پاک اچولی شي. هسې قرآن پاک اچول په موبایل کې جایز دي، خو د تلاوت اجر په موبایل کې هغسې نه دی لکه څنګه چې په قرآن پاک کې دی. یو کس تپوس کړی چې د لوی اختر تکبیرات به کله شروع کېږي، څو ځله ویل پکار دي، په زور او که په مزه، کله به ختمیږي؟ د لوی اختر تکبیرات به سبا شروع کوي، د سحر مونځ سره 3 ځله ویل مستحب دي، 1 ځل ویل واجب دي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. په زوره به ویلی کېږي. زنانه به په ټیټ آواز سره وایي، ځکه چې د زنانو آواز دا عورت ته مستور دی، پټ دی، هغه به چغې نه وایي. باقي هر یو موس کوونکی به وایي، که جمع سره څوک موس کوي او که ځان ته کوي. امام ته پکار دی چې څنګه د جمع موس وشو، جمع موس پسې متصل تکبیرات ووایي چې خلق ورسره په هغې کې شریک شي. که چېرې د امام موس پسې متصل تکبیرات هیر شو، انسان دی کله کله هیریږي، بیا مقتدیانو ته پکار دی چې هغوی ویښ وي او په هغې کې یو کس په زوره تکبیر شروع کړي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو د امام به یاد شي او د نورو مقتدیانو هم هغوی به ووایي. بعضې خلک د دې خبرې کوشش کوي چې د امام نه مخکې ما وویلی، دا ټیک نه ده، او هغه خپل هغه بهادري ظاهروي چې زه دومره تکړه یم چې د امام صاحب نو یاد او زما یاد و. حالانکه امام صاحب لا دویم سلام نه دی ختم کړی، هغه چې دویم سلام ختم کړي او لږ ساه واخلي نو هغې نه پس به تکبیر وایي. او دې د نر بچي چې څنګه امام یو سلام واړو نو په زور یې تکبیرات شروع کړل، نو د امام اتباع ده ونه که. امام اتباع کول پکار دی چې کله هغه سلام وګرځوي هغې پسې به ته سلام ګرځوي، دویم سلام یې وګرځولو په هغې پسې به ستا سلام وي، نو هغه تا نه مخکې اوزګارېږي، ته بیا تکبیر د هغه نه مخکې څنګه شروع وکړې؟ په هر حال چې کله د امام هیر شي نو بیا ویل پکار دی په زوره چې د امام هم یاد شي. یو کس وایي چې زما د 2 زامنو حقیقه نه ده شوي، د قربانۍ په څاروي کې زه کولی شم او که نه؟ او کولی شي. کوم خلک چې خپل عقیقه یا د بچو عقیقه د قربانۍ په څاروي کې کول غواړي نو کولی شي، او د هغې طریقه ټوله هماغه ده لکه څنګه چې د قربانۍ د برخې ده. مثلا 6 کسان قرباني کوي په غټ څاروي کې، او یو کس پکې عقیقه کوي، یو برخه د عقیقې ده، هماغه اومه برخه، نو دا ټیک ده، دا کولی شي. هغې بل تپوس یې کړی دی چې د عرفې د ورځې روژه ما نن نیولې ده، نو سبا بل روژه نیوی شي؟ نن چې د روژه نیولې ده دا روژه سر ته ورسو، په دې کې ثواب دی. البته د 9 ذوالحجې روژه سبا ده، سبا نیوی شي. یو کس تپوس کړی چې د قربانۍ څاروی چې حلالې نو په سټ کې دننه پټ شوی حرام مغز دا به هم کټ کې او که نه؟ کوم ځای به کټ کې؟ په سټ کې دننه د سټ کې د هډوکو یو پنجر دی، واړه هډوکي دي، او دا هډوکي ښکته ملا ته کوز شوي د څاروي،
دې ته د ملا تیر وایو مونږه، اردو کې ورته وایي ریړ کی هډي. د دې پریکول په قربانۍ کې دا نشته، بلکې د دې نه بهر 3 رګونه دي، هغه پریکول ضروری دي. یو 4 رګونه دي، یو د سا اغشتو نالی دو پیپ ته پاغه باندې سا اخلی ساروي، یو د خوراک سکاک پیپ ته پاغه باندې خوراک سکاک دی خېټه ته دوشو، او یو د دې دواړو نه خي طرف ته او ګس طرف ته 2 رګونه دي. هغه سر ته راغلي دي او پاغه کې د زړه نه او د زیګر نه وینه راځي، ډېره زیاته غټ رګونه دي، دا 2 رګونه شول. دا 4 سیزونه په چاړه باندې وهل، او دا حرام مغز دا د هغې هډوکو ترمنځ دی، د ملا تیر یا د سټ د هډوکي چې دي دا پرې کول نشته.